أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون انبیاء کرام علیہم السلام واقعات او دارنگے دنور قرآنی امثال واقعات پائے کے دٹول نمخ کے دٹول لڑمبنے واقعہ قرآن مجید دا سیدنا آدم علیہ السلام ذکر گئی اور داغی وجہ دادا چې سیدنا آدم علیہ السلام لومبنی انسان دی چې الله هغه پیدا کړی دی د هغه تخلیق یې کړی دی هغې پیدایش او تخلیق باندې به انشاءالله بل څه وخت خبره کوو خو دومره دا چې د امت مسلمه په دې اجماع ده چې دا آدم علیہ السلام هغه دی کوم چې الله داغنا د انسانیت ټول تخم ټول نسل چلول دی د بعضې خلقو دا رائے ده چې نوع د انسان کې آدم علیہ السلام لومبنی نبی دی او د چا بل سرائے ده د چا بل سرائے ده دا رات درست نه دي ملحدین فلاسفہ داغی خیال دے باب کے ډیر بدل لے داغی خیال دارے چې دا انسانان ابتدانا دا شادوگانو پدی کے ارتقاء کے دا سا تہذیبی ارتقاء سا عام جسمانی سائنسی ارتقاء اور تدریجاً انسان دا دے شکل تراغے کم چې موجود دے اس دیتا دا ڈاروین نظریہ دا ارتقاء ہوئی دا مسلمانانو کم دا بعد خلق و رائے اشترے پاک و ہند کے یو داہ سڑے چاہتا مونگا قومی شاعر وایو علامہ اقبال دا ہم خیال لاؤ چاہو دا ڈاروین نظریہ ارتقاء درستا دا دے خلق و آرائی دا فلاسفہ لیکن دا قرآن مجید نصوص پدے باب کے ندی ملگرتیان کئی سیدنا آدم علیہ السلام بارک قرآن مجید واضح فرمائے لی خلقتہو بیدیہ آغا آدم کم چې ما پخپلو دواړو لاسو جوړ کړی دی د دې ارتقاء د نظریې دپاره د قرآن مجید دا یو نص کافي دی او لږ تمیزم کول پکار دی یو نظریه یو عقیده ډیر پویا خلقی لیکن هغه په نظریه او په عقیده کې یا فرق کوي نه یا کول نشي یا په پوهیږي نه یې ځان ودکړی دی د نظریې نسبت انسان ته کېږي یو سړی یو رائے پیش کی یو خیال پیش کی هغې ته نظریه وایي او الله رب العزت خپل کتاب کی یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په متواتر حدیث کې چې خبره ذکر شي ته نظریه نه وایي ته عقیده وایي دا عقیده او د نظریې مینس کې فرق دی نظریہ اینی ٹائم بدلے دی شي عقیده نه بدلی
دا نظریه د ارتقا دا ډاروین نظریه ارتقا دا هغې ورته عقیده نه وایي حقیقت ورته هم نه وایي او بیا دا ده چې د ډاروین نظریه ارتقا دا یورپ کنډم کړې ده هغې نه تسلیم کړی یو وخت کې پیش کړی وه هغې سړي په دې دلایل ویل آخر د هغه شکیس ښکاره شو چې دا ګپ لګوي ګپ په دې لګوي چې نن ولې د یو زناور نه انسان نه جوړېږي دا یو لنډ سوال دی چې زرګونه کاله کېدل او زناورو نه انسانان جوړېدل شروع شو بیا اوس خو هم په زرګونو کاله تېرېږي اوس د یو زناور نه ولې انسان نه جوړېږي دا کافي ده دې لپاره خو زمونږه بدقسمتي دې ده کې دا چې یو څیز به یورپ رد کړي خو مونږ هغه شانته هغه له پای باندې لولی پپ دی پای باندې وخت تېرو چې او دا مې یو نظریه ده په دې اوس هم خلک بحثونه کوي او د دې ثابتولو کوشش کوي د دې ثابتول کارې دارد ډېر لوی کار دی هغه چې انشاءالله زه تخلیق د آدم ذکر کوم کله بیا به ښیم چې په احادیثو کې او قرآن مجید کې د سیدنا آدم علیه السلام د تخلیق دپاره قرآن کم انداز خپل کړی دی قرآن چې څه ویلي کې دا یو جمله کافي ده چې خلقته بیدیه او دا کافي ده چې من صلصال من حمأ مسنون قرآن کې خدا نصوص دي هغه خلک چې هغه ځان ته اهل قرآن وایي هغې په دې باب کې عجیب و غریب حرکتونه کوي انشاءالله د هغې تذکره وکړو دلته صرف دا وایو چې الله رب العزت د سیدنا آدم علیه السلام تذکره د قصې او د واقعې په طور ولې د انتخاب اول کړی دی د هغې نور څه وجه نشته دی ما سوا د دې نه چې سیدنا آدم علیه السلام سید البشر دی هغه د انسانانو جد امجد دی په دې وجه قرآن مجید داسې اتفاقی خبره نه ده شوې بلکې دا د الله د حکمت مطابق شوې ده خلق وایي دلته کې چې الله رب العزت کله دا خبره وکړه کومه چې ما ویلې د آیت کریمه چې کله ستا رب ویل ملائکو ته چې یقیناً زه پیدا کوونکی یم په ځمکه کې یو خلیفه دا اعلان یې ولې کوو دې کې څه وجه وه داسې اصولي طور خو خبره دی چې یو حکمت قرآن مجید کې نہیں موجود او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې نہیں موجود نو باید چې انسان یو داسې حکمت بیان کی چې هغه نصوص سره متصادم خو نه یا د الله د شان خلاف خو نه یا کم سے کم د قرآن مجید یا د حدیث سیاق سباق پاغې دلیل خو گئی دلالت خو گئی و د هلته هر چا ځان له ځان له یو خبره کړې ده لیکلې هم دا خلک وایي هماغه مونږ ته هم چې کله علم نه مونږ به خبره کوله خدا د وخت تېرېدو سره سره د انسان علم کې عمل کې پختګي راځي د دې وجې نه بعضې خبرې بیا پرېږدي دا مطلب نه چې یو شی غلط ثابت شي نو موږ د په هغې ولاړ یو دا د یهودیانو طریقه ده عام طور څومره چې مونږ اورېدل کیسټ یې مو اورېدې د آدم علیه السلام واقع چې بیانوي نو علما د هغې لومبنی حکمت دا بیانوي چې دې کې اصل کې د مشورې اهمیت دی او بیا وایي چې الله رب العزت د مشورې محتاج نه دی خو شکل یې د مشورې جوړ کړی دی چې انی جاعل فی الارض خلیفه دا مونږ هم بلا بلا ځله ویلي نعوذ بالله من غضب الحلیم دا یو غلط قول دی یو غلط رائے ده هیڅ مفسر عربي مفسر دا رائے نه لیکلی د تفسیر کولو دپاره څه اصول وي هغه اصول لایي چې بالفرض یو سړی یو داسې خبره ذکر کوي چې د هغې تعلق د تیرې زمانې سره وي
نو دا غیر لپاره به د اثر د دلیل ضرورت دی. دا تفسیر چې کولی شي چې الله رب العزت شکل د مشورې جوړ کو د دې لپاره څه دلیل په نقل کې شته. آیا قرآن مجید چرته کې دې ته اشاره کړې ده یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې د دې څه ذکر شته یا د صحابه کرامو چې کوم مفسرین دي او په کې درې مکاتب فکر دي، مکتب د اهل مکه، مکتب د اهل مدینه او مکتب د اهل کوفه، آیا په کې دا چا قول شته؟ زمونږ ډېر کوشش دا دی چې مونږ هغه سیز خپل کو چې هغه زمونږ سلف صالحین خپل کړو. زمونږ نجات پدې کې ده. سلف صالحین منی صحابه کرامو پورې چاری کم عقیده کم عمل کم قول او د قرآن کم تفسیر غوره کړی دی، بس هغه تفسیر ټیک دی او پای کې هدایت دی. په دې باقی سيزونو کې هدایت نشته. ایکې ما سیوا په تیارې کې د ګرځېدو او د ټکر وهلو نه بل څه نشته. د مشورې اهمیت څنګه چا د اهمیت ښیي؟ آیا انسانانو ته ښیي؟ نو که انسانانو ته ښیي نه دی قرآن کې ویلي چې امرهم شورا بینهم. انسانان لا پیدا نه دي نو څنګه شکل د مشورې جوړي؟ چا ته ښیي ده؟ الله رب العزت د امت مسلمه لپاره طریقه دا ښودلې ده چې د دې نظام حکومت شورایي وي او دی په هر یو چیز کې مشوره کوي یو بل سره. سړی د پلار کې نه چې د خپل رائے مطابق یو کار کوي. کله چې سکار وي امر جامع وي د امت مسلمه سره د هغې تعلقي نو په هغې مشوره کوي خلک او د هغې ډېرې فایدې هغه دا چې د مختلفو خلقو مختلف آراوي، مختلف دماغي، مختلف ویوز سره خلق پای باندې اظهار رائے کوي او دا هغې نه څه نچوړ روزي. هغه نچوړ چې پیدا شي روزي نو بیا امیران دوه قسم دي. یو هغه امیر دی کوم ته چې نبوت ملو شوی دی، نو هغه امیر د چا د مشورې پابند نه وي. او یو هغه امیر دی کوم چې مونږ منتخب کو. نو بدقسمتی دارا چې مونږ وایو رسول الله خاتم النبیین دی، لیکن دا هر جماعت امیر صاحب چې کوم دی هغه وی زره چا د مشورې پابند نه و. ولې قرآن فرمایلی دی چې فاذا عزمت فتوکل علی الله. په دې مونږ سوا د الا لله نه بل څه نه شو. او خطاب رسول پورې خاص دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی دی، بل څوک مامور یا امیر هغه نبی نه دی. په دې وجه هر امیر با د شورا مخکې جواب دی. دا اسلام اصول نه دی چې یو سړی ځان ته دینی جماعت امیر وي هغه امیر باندې پابندي نه وي. ولې نه؟ زمونږ خو د ډېرو خلکو سره اختلاف په دې خبره راغلی نو مخکې نه چې امیر با د شورا مخکې جواب دی او دی به د شورا فیصله مني. که دی د شورا فیصله نه مني د کې د مشرۍ څه سی نشته دی. نو بار کیف د مشورې اهمیت په خپل ځای دی، لیکن الله رب العزت دلته کې دا حصه نه دی کړی. قرآن او حدیث دا غي د تفسیر د پاره تفسیر بالماثور کې دلته څه دلیل نشته چې دا مشوره. بیا تفسیر دویم قسم دی هغه تفسیر عقلی وي، تفسیر بالرائے. یو سړی د خپل عقل پرنا کې د قرآن مجید تفسیر کوي او دی کی بشک، لیکن دا غیر لپاره اصول دي. دا نه ده چې د چا څه خوښوي نه هغه د قرآن په تفسیر کې وایي، او دا هم نه ده چې د چا خوښوي نه هغه دې لیکي. تفسیر بالرائے کې لومبنۍ خبره دا ده چې هغه نصوصو سره قرآن او حدیث سره متصادم نه وي.
بل لا چې هغه د عربیت په چوکاټ کې دننه وي. قرآن مجید چې کومه عربی کې نازل شوی دی د هغې عربیت په بنیاد کې یو سړی د لغت په زور باندې تفسیر بالرای وکړي نو ټیک دی، او کنه د سره څه دلیل نشته د قرآن نه یا د حدیث نه یا د اجماع د صحابه کرامو نه یا د عربیت نه، نو دې د تفسیر بالرای وایي، خو تفسیر بالرای المضموم ورته وایي. دا د مشورې شکل جوړول دا په دې دویم سیس کې راځي، په دې دویم زمره کې راځي. دا تفسیر درست نه دی. د دې لپاره ښه دا ده چې مونږ د قرآن مجید سیاق سباق وګورو. دغه تفسیر بالرای که راشي نو هغه سیاق د هغې دلیل دی. سیاق سباق دا مطلب چې دې آیت کریمه نه مخکې او وروستو قرآن مجید څه فرمایي، از خود با نشاندهی وشي چې دلته کې وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ د دې دا څه شی دی، او دا په کوم بنیاد باندې قرآن مجید دلته بیانوي. نو که تاسو قرآن مجید راوالی نه کې اول لیکلی دی چې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة. ربط بالکل واضح دے، نظم کلام بالکل واضح دے. اللہ تپوس کئی چی کیف تکفرون باللہ، عبداللہ ابن عباس مانا کئی کیف تشرکون ماہو غیرو، تاسو اللہ سرا شریکان سنگ جوڑا ہے. مشرکین مخاطب دی آیت کریمہ کیف تکفرون باللہ کیف تشرکون ماہو غیرو، غیر اللہ تاسو اللہ سره څنګه شریکان کوي، حال لای چې تاسو نه وې کنتم امواتن، تاسو نه وې. یعنی نیس تپاره قرآن مجید لفظ د موت استعمال کړی، کنتم امواتن تاسو نه وې. فاحیاکم الله تاسو پیدا کړی، ثم یمیتکم بیا و تاسو مړ کړي، ثم یحییکم بیا و تاسو ژوندي کړي، ثم الیه ترجعون بیا و تاسو هغه ته واپس کولی شي. بیا وی الله هغه ذات ستاسو دپاره ځمکه اسمان ستاسو فایدې له پیدا کړي، د ځمکې څیزونه هم ستاسو فایدې له پیدا کړي. بیا الله استوا وکړه، رجوع وکړه اسمان ته، توجه یې وکړه هغې ته. فسواهن 7 سماوات، هغې اوه اسمانونه پیدا کړل، برابر یې کړل، او خاص هغه په هر چیز باندې علیم دی، وهو بكل شيء علیم. هغې پسې وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، دا دلیل دی اصل کې د مخکو خبرو. په هر چیز عالم څوک دی، هر پټ او هر د انسانانو نه د مخلوق نه پټ چیز یا هغې ته ښکاره چیز په دې پوهه څوک دی، علیم بكل شيء څوک دی. قرآن د هغې لپاره وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ چې کوم ذات علیم بكل شيء وي بندگی د هغه حق وي، چې کوم ذات په هر چیز باندې پوهېږي هغه د مدد شویلو لایق وي، چې کوم ذات ته هر چا نه خبري انسان له پکار رای چې خپل تندې خپل پوزه د هغه مخکې کړي. مخلوق درې قسمه یو هغه مخلوق چې هغه الله رب العزت د نور نه پیدا کړی دی، ملائک هغه سراپا خیر دی، پې کې تیار نشته دی، ظلمت پکې نشته. یو هغه مخلوق دی چې هغه الله د نار نه پیدا کړی، د اور نه، هغه سراپا ظلم دی، ګرم دی ډېر سوځول کوي. یو هغه مخلوق دی چې الله د خاورو نه پیدا کړی. موږ ته استادان ویل مخلوق درې قسمه وي، نوري، ناري او خاکي، درې قسمه مخلوق دی. آیا دا درې قسمه مخلوق په غیب باندې پوهېږي؟ آیا علیم بكل شيء دی؟
نن کس خلق ملائکو ته بنات الله وی ملائکو ته مدد شوی زمونږ د علاقو کې بعض خلک د سر درد د پاره د نورو بعض دردونو د پاره د ملائکو نومونه لګي د غاښ درد د پاره لیکي یا اسرافیل یا میکائیل یا دردائیل عجیب عجیب نومونه یې بګي اتا د وکلوي دا پګس سترګه جوړان کا کله په خې سترګه کله به غاښ لاندې کېده دا مشرکان یوازې اوس نه موجود دا په خوان را روان دي ایبه ویل دا ملائکو ته چې دا د الله لونه دی یعنی کومګ دی ترا مدد شو وایو نو څنګه چې د یو کور نه یو لور د پلار په غیر موجودګۍ کې سور کولی شي نو دی موږ لرا کوي نو قران به ګوره ملائک عالم الغیب نو زکا چې هغه د آدم په باره کې کوم رائے ورکړي وا درست نو کیسه یو مطلب دا دی ابلیس دا د نور نه پیدا دی لیکن هغه تم دا پته نه وا چې کما ته حکم ملوشي چې تا آدم ته سجده وکاو زه انکار وکم نو ګنده زبا د جنت نوزم هغه عالم الغیب نو په دې وجہ کم خلق چې هغه پیریانو ته اختیار منوي او داغي خیال لای چې پیریان موږ سره دا چل گئی پیسې وروړي کله کله سړیلا قار ورشيخ چې زمونږ په ملک باندې بلا قرض راغره ربونو روپو تر رسیدل چې دا پیریان درس کولی شي او هر سړی داو کوي ما سره لس پیریان دي ما سره شل پیریان دي ایتوای دا الله بندگانو یو 50 پیته پیریان د امریکا ته د برتانیې ته د خولې چې دالته نه سب پیسې ډالر مالره وروړي رنګټه منګټه وروړي ځای نه چې زمونږ د قوم دا قرض ختم شي تاسو چل جوړ کړی تاسو او چې کله هغه پټه کوډرو باسي تعویذ رو باسي دا خوري لوی ظالمان دي دي ته زمرد او قانون معلومي به چې دې زمرد دي دې کې تیل دي دې جپسم دي دې اسره زر دي دې سپین زر دي قوم سره لګه همدردي وکړه دا سه د خلکو نه بدوان جوړي خلک زی هغه تکین هغه ما سره پیریان دې کوډه مې روخ کړه درو غوي درته قرآن مجید خدا واقع ذکر کوي دې لپاره چې دې پیریانو اب او پدې کې چې کوم شیطان دې ابلیس هغه ته علم الغیب نو حاصل د لوی بنیادی چیز چې هغه د الله مخ ته برندېږي هغه ابلیس دی قرآن مجید دلته کې بطور طنز وایي چې تاسو د هغه چا رستو برازي چا فتتخذونه وذريته اولیاء تاسو ز پرې ما او خپل دشمن نم تاسو اولیاء جوړ کړی دي داغینه تاسو علی حج جوړ کړی دي هغه تر مدد شوای ملائک هغه ته علم الغیب نو حاصل ابلیس ته علم الغیب نو حاصل او انسانان خاکی چې داغي نکبان نسیان راغی یې را پیراله داغي نکاح عالم الغیب نو اگر چې داغه دا کوشش او چې په جنت کې ټول عمر پاتې شو لیکن پدې نو پویا چې کما دې ونه نه سخرا کو کنه دغه دنیا ته اته خپل تخلیق پته نو الله ملائکه ته ویلو انی جاعل فی الارض خلیفہ دا نوری ناری او خاکی دری قسم خلق قرآن مجید ذکر کړل دې لپاره چې علیم بكل شیء صرف الله دې دا ندی ملائکه ته چوي دا غي د ویلو مقصد دغه دی دې لپاره سیاق دلیل دی د قرآن مخکنه جمله د دې دلیل دی چې دا د دې لپاره شو ادویم چې کوم زموږ مفسرین لګلي دا مشورې خبره چې عربو نه لګلي را جميعان لګیدو پښتو کتابونو کې لګي تقاریرو کې وي اردو کتابونو کې لګي چې د مشورې اهمیت ښکار کول مطلب مشوره هم نه لیکن دغلت کې ریس ثبوت یا دلیل نشته
عرب مفسرین ابن ابی حاتم ابن جریر نظمالاس کے الکشف البیان امام ثعالبی دی ټولوی په دې کې اصل مقصد د سیدنا آدم علیه السلام شان بیانولو. یو سړی دلته کې هغه ناستی دا هغه خاص میلمه راځي هغه هغې ته ذکر وکړي فلانی را روان دی. مقصد هغه اهتمام ښکاره کولی چې اهتمام ښکاره شي د هغه لوی شان ښکاره شي او خلکو ته معلوم شي چې دا اهتمام مونږ ولې کوو. د هغه بړایي د هغه عزت او د هغه احترام په دې کې مقصد دی. دلته کې الله رب العزت کوم چې زمونږ استادان دلته خلاصه بیانې نظم قرآن هغې وایي چې ستاسو د کفر بالله سبب سره الله ستاسو د پلار تخلیق کړی دی په خپلو لاسونو. دا ډېر لوی عزت او احترام دی. دویم دا چې الله رب العزت اغلا تعلیم د اسماء ورکړو. بل لا چې داغه تعظیم کړو د ملائکو په ذریعہ باندې او بل لا چې داغه نه خطا او شونه الله غ معاف کړ. د دې څلورو مقاصد لپاره قرآن مجید دلته کې واقعا د سیدنا آدم علیه السلام بیانوي او دې واقعه کې دغه څه نشته. مونږ ته بار د تلو ضرورت نشته دی چې فلانه دا وایي فلانه دا وایي فلانه دا وایي. اصح طرق التفسیر د قرآن مجید د تفسیر د ټولو نه صحیح ترین طریقه ده چې د قرآن په رڼا کې د هغې تفسیر وکړی شي. د دې لپاره چې تفسیر د بیانولو ضرورت نشته چې فلانه دا وایي دا وایي وایي څه نکته یې سړی هغه بیان کړي دې کې نور څه نقصه نشته دی. کم چې اهل علم دي تغییر دلته یو جمله زده کی دا وَإِذْ قَالَ کې قرآن دا انداز دی او دا د عربیم انداز دی چې کله یو نوې خبره شروع کیږي یو نوې قصه شروع کیږي یو نوې واقعه شروع کیږي نو هغه از سره شروع کوي. از دا کوم کسانو چې انګریزي ویلي یہ اسکول ویلي دی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے ولی ونس اپان اے ٹائم جو ہوئی دا از دغه لپاره استعمالي ګرځي. دا لټریچر ہے سره یعنی عربي لټریچر دا څنګه چې انګریزي او عربي او نور پښتو لټریچر دی او پای کې څه بعض الفاظ ویل شي دا غي سو مخ کې سره هم تعلق نه رستو سره هم نه یو خبره شروع شي. قرآن کې چې کله وَإِذْ راځي کنه دا مطلب دا چې دا واقعات جدا کیږي او بل نوس. تاسو کو قرآن مجید ویلي د بقره واقعا قرآن ذکر شي کی چې وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً تو چا ختم شي نه بیا وی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. زموږ خلک خامخا جنګ کوي چې دا چې مړی مخکې قتل شو که دا قرآن ویلی نو مونږ به دومره مغز کپایي نه کولی. اس سره واقع جدا کیږي د قرآن سیاق سواق درې دلیل دی. دې لپاره د بل چا د وینا ضرورت نشته چې انسان مخکې قتل شوی او دې څلوېښت کاله انتظار کوو د غوایې قتلخ دا د هغې مړي نه خو څه شی جوړ شوي بیا څلوېښت کاله کې مړی کم ځای ته رسي چې واوره نه وي فریزر نه وي او تا مړی د ځمکې د پاسه یخي نه څه چل وکېږي سره. اوس خامخا قرآن مجید نه یو بازیچه جوړه کړې چې څه طبیعت کې راځي بس هغه وایي. یو خو د عز دغه غلط استعمال کوي خلک. دویم څه خلق د داسې چا د قرآن مجید نه بل شان استدلال کوي. وایي زمانه سو کی او یاد کا هغه وخت او یاد کا هغه وخت کله چې ستا رب ویلي ملائکو ته مونږ خو ویل لټریچر یې سره ونس اپان اے ٹائم ایک دفعہ کا ذکر ہے دی وجہ سے استدلال گئی جی چاہتے چوے چ یاد کا هغه وخت او کوم وخت چې ویل ستا پروردگار یاد کا هغه وخت کله چې ویلي ستا رب ملائکو ته
یاد کچاته وای څوک حاضر یل تک پته لګی دا چې آدم علیہ السلام نمخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړی شو ان لله و انا الیه راجعون تاسو وای دا بالکل هغه خبره ده کوم چې 13 جمعه کې مونږ ویلو چې الله رب العزت د ټولو نمخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور پیدا کړ مونږ ویلو دا روایت دروغجن ده دا روایت د دنیا په مخ هیڅ د حدیث کتابونو کې نشته 13 جمعه باندې تحقیق کړو د ټول مخ کې ابن عربی دا حدیث پیش کړل ابن عربی او صوفی سره د صوفیاو په حدیث باندې محققین اعتبار نه کوي د صحیح مسلم مقدمه کې امام مسلم قاعده لیکلی ده چې د حدیث په باب کې صوفیا او زاهدین د ټول سیوا دروغ وي او دا غي وجه امام نووي دا لیکلی ده چې حدیث باندې پوېږي نه ځکه حدیث خپل عبادت سره کوي د حدیث د پاره چې د کم تحقیق یا د مهنت ضرورتي صوفیا غنه شي ګوره اخو شپارواز بس الله کې لګیا دی علمی کارنو تاغینو وزګاری شان ورشا کشمیری لیکلی دی چې کله د یو حدیث په سند کې یو صوفی او زاهد ورننوت فغسل یدیک منه کده حدیث نه لاس وینځه دا خبره نه ده دا حافظ ابن منده خبره ډېر مخکنه سره دی حافظ ابن منده ډېر لوی سره دا هغه قول عبدالرزاق ته خلق نسبت کوي دا عبدالرزاق تفسیرم چاپ شوی دی دا د حدیثو کتابم چاپ شوی دی دا غي مخطوطات هم موجود دي لیکن دا حدیث چرته نشته دی چې اول ما خلق الله نوري حدیث نه سره حدیث د چا په وینا نه ثابتي د دې لپاره د اسناد ضرورت دا چې غلط ډېر شي حدیثونه وایي چې حب الدنیا راس کل خطیه او کله وی یطلب العلم ولو بالسین دا د خلکو میاس کې اقوال دي لیکن دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین نه دي دا خلکو خبرې دا ویس قال نه دا استدلال گئی دا استدلال غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغدا فرمائی صحیح حدیث تپوس ته کولای شو یا رسول الله متا كنت نبيا تعالی کله پیغمبر کړي داغه فرمایل ز نبی کړي شوم کله چې آدم علیہ السلام اغا بین التین بین الروح والجسد بین التین والجسد یعنی دا الله په علم کې هغه زما د نبوت اعلان پا وخت کې کړو چې آدم علیہ السلام د روح او د جسم میس کې تخلیق دور کې الله زما نبوت ویلو لیکن درې دا مطلب خو نه چې د مخ الته موجود نو دې سره درې خبره د آیات کې چې از او اذا دا دوا حرفونه دي دا کوم عبارت چې زایم دا بیا دې نه لیکي ځان سره راکم چې پوهه خلق دي مبارد قول لیکل دي مبارد قول دا کتابونو کې همات نه شاملو مقتضب کې یا کامل کې یا بل کې مبارک قتل غواړي چې د مبارد دا قول کم دی مبارد وی چې اذا جا اذ او اذا دا دوا الفاظ دي دیبل مترادف دي لیکن دې کې اصول لای چې اذ مع المستقبل اذا جا اذ مع المستقبل کان معناه ماضيا اگرلته هو اس قال لیکره دا هټی دا کړه چې ویل دا اذ یو دغه استعمال لې چې اذ کلام ماضی باندې داخلي شنو کله کله خدای نه ماضی مرادي و اس قال ربک کله جستا پروردگار ویل لیکن کله کله دا مستقبل سر راشي یعنی از پسې چې کوم مدخول به یا مدخول به هاره دا مستقبلی مضارع ته ورته مونږ وایو لکه وای یم قرب کلذین کفروا از یم قرب بس ودلته کې بیا مضارع د ماضی په معنی
اذا جاء اذ مع المستقبل کله چې راشي اذ د مستقبل سره نو کان معناه ماضیا بیا به معنا ماضی وي نحو قوله تعالی واذ يمكر بك الذين كفروا سورۃ الانفال 13 آیت دلته کې یمکرو باندې اذ داخل شوی دی لہذا اذ مکر بک الذین کفروا وشي یمکرو بمانه مکر فعل ماضی بمانه مضارع دارنګه وایس تقول للذی دا سورۃ الاحزاب دې شاید ته اذ تقولو معنی اذ قلت رسول الله صلی الله علیه وسلم زید رضی الله عنه ته ویلو امسک علیک زوجک خپل خزا ځان سره اشاره کا الله نه یریګا طلاق ومخ اذ تقولو دې معنی وسی اذ قلت کله جتا ویل دارنګه و اذا جاء اذا مع الماضي كان معنا مستقبلا کله اذا چې کوم دی دارازی په ماضی باندې به معنا مستقبلی مثلا اذا جاء نصر الله والفتح جاء بمعنی یجیو اذا جاء بمعنی یجیو دارنګه اذا جاءت الصاخه یعنی اذا تجیء الصاخه کله چې هغه ورځ راشي چې د خلکو نه کوکې وباسي دوار کې دا قاعده دلته کې زوتول پکاري چې اذ او اذا خو کله په خپل عام معنی باندې استعمالي په ماضی راشي په ماضی دلالت کوي لیکن کله کله اذ دا راشي په مضارع باندې راشي او ماضی فائدہ کوي او کله اذا راشي په ماضی باندې مستقبل فائدہ کوي ترجمه چې کوي سړی نه بیا د قواعد خیال ساتي دې اصولي قواعد نه چې خبر نه معنا غلطه کوي ته دې لپاره د بیدارۍ ضرورت ده هغه بیداری څنګه راځي په دې راځي چې انسان د قران درسونه اټند کړي پوهه خلق نه اوري چې دلته کې دا ترجمه ولې دا سره دې حکمت سره زمونږ مشران مثلا بدر الدین زرکشی رحمه الله پدې خاص کار کړی البرهان دا کتاب دی او په کې هغه خودلی چې دلته کې دا مضارع د ماضی په معنا ولې ده مستقل کتاب نه یا دا ماضی د مضارع په معنا ولې ده مضارع د ماضی په معنا ولې ده یا قران مجید کې دا لفظ دلته واحد استعمال له مراد جمع ده مثلا کله کله وراشی تسنیه القیا فی جهنم القیا دو ملائک دي چې جهنم ته ورزول گئی دا بلا شي خلق دي دا القیا تکرار واری القی 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 بس دا نه وی چې تاسو دوه کسان ورزوي القی هر ملک کم چالتا مقرر دی ناغت او ورزوا په جهنم کې کله کفار عنید مونږ ته ضرورت دا سه پویا ترجمه کوونکې لري چې مونږ ته د لفظ براوټ وخی چې مونږ درې جنجټونو نه راخلاص شو نو قران مطلب یې وی بل خابوزي خلق کوشش دا کوي چې درسونو کې خپل خصوص هغه درسونه چې کې د قران مجید علمی بنیادونو باندې وضاحت کی هغه توقع ده کیسو به سو ته نه تاسو په کیسو ډېر مې او کیسو ته وګمګره هغه نه عقیده سوي نه عمل سوي البته ستانه به وهمي جوړ کی وهم پرس به وي بهر کیف قران مجید دلته کې واقعات د سیدنا آدم علیه السلام چې د کوم غټو مقاصد د پاره ذکر کړي وا نورم ډېر مقاصد کې دي دا موږ سره شپږ مقاصد ویل نورم ډېر شي کې دي دا موږ وې ان شاء الله اند جمیره وایو چې تخلیق د آدم څنګه شو اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين